أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. صدق الله العظيم. إن بشک امیر الله پاک دا فرمایي کنا ان بشک میجا ارسلناک لجلیت ارسلنا میج لجلی کا تولرا تم لجلی بالحق په حق سرا یعنی ته حق و سچ پیغمبر میج لجلی. دوما خبره بشیرا خوشخبری ورکوین که و نذیرا و ډروین که ولا تسألو او تونه پښتنه نشي کوله عن په باره د اصحاب الجحیم جهنم ملګریه دوزخ ته چې سیک لوډ شي ایخ په باره شوی تونه پښتنه نشي کوله. ولن ترضى وهرگز و تونه روزی نشي ولن ترضى وهرگز و روزی نشي عنك اتونه اليهود يهوديون ولا النصارى ون عیسیون حتی تر دې پرې تتبع چې ته پیرویو کې اتباعو کې ملتهم ادی د ملت ادی د دین. قل اتو فرمیا ان بشک هدى الله د الله هدایت یعنی الله چې کی مسیح علی ارشالی دو هدى الله لفظی معنی د الله هدایت مطلب یعنی الله چې کی مده هدایت لیار شالی دو هو الهدى اغه بالکل سیخه د هدایت لیار دو الله چې مشتقیم لیار شالی ا بالکل سیخه دو. ولا ان وکشره اتبعت تو تبدری وکړه اهواهم ادی د خواهشات بعد الذي بعد اغ جاءک چې تو ته راغله ده من العلم د علم که تو د اغ علم نه بعد دې ته بدوري وکړه چې تو ته راغله ده ما لک بوینوي تو لره من الله د الله ته په مقابله شه من ولی مدد حمایت کوین کا ولا نصير نه مددگار. الذين اغه خلق آتیناهم الكتاب آتیناهم چې ورکړه د میج هغه ته الکتابه کتاب یتلونه و دې د کتاب تلاوت کوي حق تلاوته لکه سرنګ چې د تلاوت حق ته اولئک دا خلق چې دی یؤمنون به دا په د کتاب باندې ایمان وړي لیا به ته راځي دي کنه اولئک دا خلق یؤمنون ایمان وروړي به په دغه کتاب باندې چاکیم دی ته میشور ده لیا په دغه پیغمبر باندې ایمان وروړي به شه به ضمیر لیا پیغمبر شو لیا قران شو. ومن یکفر او سک چې کفر وکي انکار وکي به ا د خپل کتاب لیا د میش د پیغمبر یعنی پیغمبر علی السلام یا د قران فاولئک پس دا خلق هم الخاسرون دا صرف په نقصان شي دي. بیا جوړ ته ونسه دا يهود ول خبره لګیاوي کنه به په دې شي نږدې دا خبره راغله چې يهود دا اخري شو ته وویل چې منه کدا یوا پلون کې نشانی دا کافر دا ویل يهود دا ویل چې کدا سي نشانش کورا کې یا نعوذ بالله الله پاک مشته په خپل وې به می ایمان وروړي به الله پاک فرمایي چې موډر نشانی او تشالي دي اس پیغمبر سم ته تسلی ورکړه الله پاک چې ته پکې جما ان ارسلناک بالحق بشيرا ونذيرا بشک ته میرا په حق سره لجله چې سیک ایمان در من وروړي هغه ته خوش خبری ورکوي او چې سیک نه وروړي هغه ډاروي یعنی کتو ته میش د نشانی نه کی دیرا معجزه خو نبی اسلام تعالی ور وکنه کنه مې ودر ته بیا په حق وي
ته بیا سیخ وې او ته به دا مخه پکړه چې بس دا خلک خبره نه مني به جهنم ته سي ولا تسأل عن اصحاب الجحیم دا د جهنم د سیک لوډ شي تو باندې صرف خوري مهنت کول دي اې دې بر شتونه پښتنه نه کیږي مهنت پښتنه میرا لمونه نه د پیغمبر علی السلام لیا درنګ د اخو د الله برګوزي د پیغمبرونو هغه د څه کمای نور اوستا خو لکه مهنت پښتنه وکیږي لکه عیسی سم الله فرمي انت قلت للناس اتخذوني تو خلک ته ویلی وي اس چې پیغمبر نه دی رواج به کیسه ختم شو نو مشته به تبلیغ د رسول دی وته هر کس چې پښتنه کیږي اې دې چې تو تبلیغ وته کړو کنه د جهنم ته لړو ویلو دا پښتنه مين نه کیږي تو ته ویلې کنه ته ویلې کوم مو ته ویلې وي په خواجه مې به کړه باز مو خپل ذمہواری پیرادو اینا بعد پیغمبر اسلام ته پیراته سلی ورکای او اې دې نه امید ختمي چې مړه او د داخل سي د يهود او نصارا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى دا يهود او نصارا و چیرته نه روزي نشي حتى تتبع ملتهم تر دې پر چې دې ملت دې دین تبعدوري وکړي اس الله پاک دوه خبره وته کوي ته ګورې نمبر 1 یو خدا جواب غوړو ته ونسا چې دا او تو فرمي قل ان هدى الله هو الهدى مای چې کیما سي خلر الله شلی اغه سي خلر الله په لیار باندې سه بل لیار نس والله مشتدا ویل چې کله موسی عليه السلام په زوی شو بل پیغمبر نو بیا خبر حق پابند ایمان وړو ضروری وي چې کله عیسی عليه السلام راغی بیا هغه ضروري شو اس نبی عليه السلام راغی یعنی د اعظمونه چې کی موخ چې کی پیغمبر وي د وخت نبی خبره منل ضروری دي و اس حاتم محمد سلام دی وخت پیغمبر ده او دغه د يهود تکبر شي چې دمر متکبر دي چې تو خبره خود نه مانی چې تی دي خبره مونږ به روزي شه و چې کله نبی له سم سه پر بیت المقدس تلمینس کو به دی امید وو چې دا کو میر دی سره یو شي خو چې کله نبی سم بیت الله تلمینس کو به دی کیسه سره ختم کړي به دی وي ته میر سره صلح وکا سمیر الله میر رسول تولو کې الله فرمایي چې ران شي کېدای دوه خبره دا شی مخاطب پیغمبر علیہ السلام دا خو مقصود مشت ار یو کاسته دي پیغمبر سم دا کې سم حال وکنا ولا ان اتبعت اهواهم و پیغمبر کې دي خواهشات اتباع تو کې ا دین هغه خبره چې د علم نه او د وحی نه بغیر ته خواهش ویل شي کنه دی خپل ځون ته دین خو ویل کنه تورات او انجیل د خو دین ویل خو چون کې دا شی تحریفات شوی دا د وحی خلاف ځکه خواهشات وته ویل نو وچه کا دی د خواهشات تبدوری وکي کلا بعد د دې ته علم ورغله ته یقین حاصل لا بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير د الله مقبل شتو س حمایتي مددګار نه اس خبره باندې ځون پې کې پیغمبر اسلام د الله ملګرو کني او ملګرا دا نه ممکنه و چې پیغمبر اسلام د الله دشمنی روشي بچې دا خبره نه ممکنه و به پیغمبر اسلام باندې دی اتباع نه ممکن شو پیغمبر اسلام دی اتباع نشي کوي دا څه چیرې نه کوي چې پیغمبر اسلام الله دشمن شي او دشمن کېدل وي پاسته چې کړی دی اتباع کړی و نو چې دا ونه شي کېدای نو دی اتباع دوریا نشي کوي نو پیغمبر اسلام دا خبره محال و مو بیا هغه خبره بیا ترس کوم خدا سبق میشتو ست دا چې کچری میر دی يهود او د نصارا ته بدوریو کی ادي په طریقې راون شي مالک من الله من ولي ولا نصير پیدا الله په مقابله شي میر مددگار او حمایت یافته مې سیکا به نشتا الله نه مې سیک بچ کوای نشي دا ټیکنالوژي دا ټمبمینه دا ټته پته کمیر دغه يهود او د عیسایانو ملګرتیا کوي دی بغیر شک شي نه پیدا الله په مقابله شي مې نشي بچ کوای نو مشتا بچار دو چې پیغمبر اسلام اتباع کی سنت اتباع کی د الله د احکامات غوږ اونسي اس دیش خدا خبره وا چې دغه اهل کتاب ایمان نه وروړو زنه د اهل کتاب وی حات جعفر بن ابي طالب ان کله حبشه نو واپس راتله بسلويشتان او سره مسلمان شوی 32 کسون عیسایون وی او ته کسون هغه د حبشه ولا کسون وی دا دیش بحیره راهب یو دا ټول کسون مسلمان شوی وی هغه بارش د غایتینا لید پیغمبر صحابه بارشه او امیشت په بارشه دا کېدای شي دا ګوره الذين اتيناهم الكتاب خلق چې مو کتاب ورکړه کزه کته ک يهود د ک سید ازنه يهودونه ایمان وروړو د ټول به شامل دي صحابه کرام دي یتلون حق تلاوته نمبر 1 دا چې د کتاب تلاوت کوي لکه څنګه تلاوت حق تا یعنی په آرام نام سره تلاوت کوي سوچ سمجھ کر تلاوت کوي او په معنی باندې غور او فکر کوي سوچ په کوي په معنی باندې اولئک یؤمنون به
دا خلق په دې کتاب باندې ایمان وروړي اسکا دنه يهود مراد وخله کنه به په خپل تورات ایمان وروړي ځکه چې يهود چې په پیغمبر اسلام ایمان وروړي دا اصل چې په خپل تورات دی ایمان وروړو ویلې تورات څه دا خبره وکنه چې اخري پیغمبر رسي خبره منه نو دې پیغمبر اسلام خپل تورات یو منه عیسی کا په انجیل باندې ایمان وروړو په پیغمبر اسلام ایمان وروړو دا حقیقت چې په خپل انجیل ایمان وروړو او مشت خویدا سه نو اولئک یؤمنون به چې کا تورات او انجیل خو له او پیغمبر اسلام خو له قرآن خو له غونډه یو خبره ده دا خلک چې په دې کتاب باندې ایمان ده یا په پیغمبر باندې ایمان ده و من یکفر به او چې به سیک دا سينو کی کفرو کی انکارو کی د کتاب د خپل کتاب د پیغمبر فاولئک هم الخاسرون بداخل په نقصان شه دي بیا جو ورته ونسیه ان ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا بشک پیغمبر ته مش په حق سره ډاروین خوشخبری ورکوین کو ډاروین کله شله ولا تسأل عن اصحاب الجحیم تو نو د جهنم کسونه برشه پښتنه نشي کوله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وهرگز تو نه يهود او نصارا روزي نشي تر دې پرې چې د ملت د دین د قوم اتباع ته بدریو کې قل ان هدى الله هو الهدى او تو فرمیا چې سی خلیار خو هغه د چې کما الله شلی دو هدایت خو د الله ولا قل ان هدى الله بشک د الله هدایت هو الهدى هغه صرف هدایت ته اسی خلیار دو ولن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم وکچره ته بدریو کې د خواهشات بعد د دینه چې ته یقیني علم روغلا اس پیغمبر اسم علم خو وحی وکنه وادي ول خپل خواهشات وي مالک من الله من ولي ولا نصير د الله په مقابله شته د پورا سیک حمایت یافته حمایتي او مددگار وي د نصير منه مددگار الذي آتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته خلق چې د مشکتوب ورکړه او د کتابو تلاوت داسې کوي لکه څنګه تلاوت حق ته یعنی الفاظ تجوید دا غسیوي او عمل یا باندې کوي اولئک یؤمنون به دا خلق چې په دې کتاب باندې ایمان دا په پیغمبر باندې ایمان دا په قران ایمان دا او دا کامیاب دي او مې یکفر به فاولئک هم الخاسرون او سیک چې دغه انکار کوي بدا خلق چې کوم دي په نقصان شي دي د کامیابی معنا مو دې نه وکړه چې سیک انکارو کې نقصان رسل په سیک ایمان او خپل ما کامیاب شل کنه الله دې مشتو ست په دې خبره باندې عمل او سمې توفیق نصیب کی دا میت ته پر دو کې چې الله مغفرت وکي او نه رحم الله یا الله میر محلات تکلیفې مصیبتې غمینه محفوظه کې یا الله دې پسمندگان ته صبر جمیل اور نصیب کې یا الله پسمندگان صبر جمیل نصیب کې دا میرا والدہ محترمه یا الله دې هغه سفر یا الله په خیر کې یا الله دې هغه سفر په خیر کې ټول مد ګناینه معاف کې مش ګناینه معاف کې یا الله دا سامعين چې سمره دي سمره کسون ترجمه اور وي سمره حاضرین مجمع دې چا سہجتنه مسئله ته حل کې بیمارو ته شفای کامله عاجله مستمره نصیب کې مردگون اهل اسلام الله ټول